منځ به نه کوي، خو دا مطلب نه دی چې بالکل یې به پرېږدي. مطلب دا دی چې په دې دوران حیض کې به دا منځ پرېږدي، او کله چې بیا بیماری ختمه شوله نو بیا به دا دغه منځونو قضا نه راوړي. البته چې کوم روژه ده نو روژه به قضا راوړي، دی مطلب دی. جی دا لفظ دی ابو عاقیل. ابو عاقیل دا عقیل چې کله بغیر د اضافت نه راشي نو صرف په دوو مواضعو کې دا عقیل ویل کېږي. کله چې ورسره ابو لفظ راغلی دی، ابن لفظ سره راغلی دی، لفظ سره راغلی دی، نو په دې روایت الحدیث کې دا عاقیل لفظ ویل کېږي، ابو عاقیل. جی دا وایي چې ابو حیه وایي چې ما د یوې زنانه نه واورېدل په داسې حال کې تسأل عایشه عن امرأة، چې د یوې زنانه په باره کې د عایشې نه تپوس کوو. زنانه څوک وه؟ پس د حیضها احریق دما، بیماري ورانه شوې وه، وینه ترې مسلسل تله. احریق دما معنا مسلسل بهېدله. جی فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر. دا خبره یاد ساته، مخکې موږ ویلي وو چې د معتادې حکم دا دی چې معتاده به خپل ورځې حساب د برابر وساتي، چې څومره دا په مخکې میاشت کې بیماره وه هغه به د حیض شي او اخو ور دې استحاض ګڼل کېږي. دغه خبره ورته شوې ده چې امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم، ماته رسول الله حکم وکړو ان امرها، چې زه ورته حکم وکړم چې فلتنظر قدر ما كانت تحیض بكل شهر. دا انتظار کې دومره چې په هره میاشت کې به دا بیمارېدله، په تېره میاشت کې چې بیمارېدله به او په دې میاشت کې به دې څومره بیماري وه، 5 ورځې وه، 6 ورځې وه، 7 ورځې وه، بقدر عادت. وحیضها مستقیم، په داسې حال کې چې بیماري کله برابر وه نو هغه برابر ورځې به حسابوي. نو څه به وکړي؟ بیا به دغه ورځ حساب کړي، په دې کې به منځونه پرېږدي بس. جی ثم لتغتسل، بیا دې غسل وکړي، ثم لتستسپر، بیا دې په ځان پسې ولګي بثوبین کپړه، او ثم لتصلي، په دغه کپړه کې بیا مونځ کوي. البته اوس دا کپړه چې کله ولګېدله نو په دې باندې خو وینه ولګېدله، وینه خو نجسه ده، نو بل منځ ته چې بیا کله کې دا کپړه به هم بدلوي، او د هغې نه علاوه وروسته بیا حکم روان دي چې دا به غسل کوي د هر منځ دپاره، او که دا به اودس کوي، او که دا به جمع صلاتین کوي، دا حکم ځان له جدا جدا په ابواب کې روان دی. جی قال حدثنا ابن ابي عاقل محمد بن سلمة المصري قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة بنت جحش سوا ختنت رسول الله، رسول الله خنوا. ځکه أم حبيبة بنت جحش، حمنه بنت جحش، زینب بنت جحش، دا بنات جحش، دا درې واړه چې وي دا مستحاضې وي، نو دوه د رسول الله خینې دي او یو د رسول الله بیبي ده. نو أم حبيبة رضی الله عنها چې دا، نو أم حبيبة دوه دي، یو د رسول الله بیبي ده، هغه ام حبیبه نه ده، دا د عبدالرحمن ابن عوف بیبي ده چې په 10 بشرو کې ده دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سانډو دی، او دای خینه ده، دا د زینب بنت جحش خور ده، ام حبیبه بنت جحش. جی تحت عبدالرحمن معنا په نکاح د عبدالرحمن بن عوف کې وه. وکاله بیماره وه، ده وکاله د بیماري، وکاله داسې زنانه هم شته دی چې د هغې یعنی لایف ټایم ټول عمر د هغې استحاض راځي. داسې زنانه مې د هغې ټول عمر بیماري اړو راځي نه، دا د هر چا خپل خپل بیماري دی. استحیضت 7 سنین، وکاله مسلسل بیماره وه. جی رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيض ولكن هذا عرق فاغتسل. او دا سب دا حیض نه دی بلکې دا رګ دی، بس فاغتسلي وسولي. جی قال ابو داود زاد الاوزاعي في هذا الحديث. دا لږ پرېږده، اوس ګوره د امام ابو داود رحمه الله په دې باندې خپله خبره کوي. زاد الاوزاعي، امام اوزاعي په دې ځای کې څه اضافه کړې ده في هذا الحديث، په دې حدیث کې عن زهري عن عروه وعمر عن عائشه قالت استحيزت ام حبيبه بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فامرها النبي صلى الله عليه وسلم. ګوره دا مخکې خدا وا چې رسول الله وتعالى ان هذه ليست بالحيضه ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي، دغه محفوظ حدیث دی. اوس دلته کې د امام اوزاعي اضافه پکې دا ده چې داسې پکې ویلي دي قال اذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي، ودا اضافه ده امام اوزاعي رحمه الله ده، د معنا ده. امام ابو داود رحمه الله فرمایي چې دا اضافه کمزوري ده، د غرض د عقل ابو داود ده. جی
قال ابو داود ولم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب الزهري. وی بیا څه ولم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب الزهري غیر الاوزاعي. د زهري په شاګردانو کې صرف د ذکر کړی دی. نو دا شاذ شو لګنه چې نور ثقات یو شان روایت کوي او دا به کې بل شان روایت کوي، نو دا به بیا شاذ اضافه شي، شاذ اضافه بشي. البته یو خبر یاد ساته چې یو زیادت د ثقه دی، نو زیادت د ثقه هم مقبول دی چې هغه نور په تور مثال نور ضعفا حدیث ذکر کوي یو دغه اضافه کو بیا خو ټیک دا خدا دا په خپل باندې ثقه د نور ثقاتو یا من هو الاوثق منه هغه حدیث یو شان ذکر کوي یو دا اضافه کوي نو دا بیا شاذ دغه مقابل محفوظ جی. وروى عن الزهري عمرو بن الحارث وليس ويونس بن وابن ابي ذئب ومعمر بن ابراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن اسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكر هذا الكلام. ګوره ورته کنه د امام زهري یو شاګرد خو نه دی چې یو د صاحب دی، بلکې د اوزاعي په شان دا حدیث عمرو بن الحارث یو، لیس دوا، یونس درې، ابن ابي ذئب سلور، معمر پنځو، ابراهيم سعد شپږ، سليمان بن كثير و، ابن اسحاق اتو، سفيان بن نه کسانو لم يذكروا هذا الكلام. د ثقاتو دا ذکر نه دی کړی، بس دومره ورته ویلي دي چې عرق فاغتسلي وصلي دغه ورته ویلي دي جی. قال ابو داود وانما هذا لفظ حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه. قال ابو داود وزاد ابن عيينة فيه ايضا امرها ان اوس پکې ابن عيينة هم څه اضافه کړل، هغه څه امرها ان تدع الصلاه ايام مقراها دا اضافه پکې کړی دا دام کمزوري ده، دام وهم دی جی. من ابن عيينة وحديث لاندې بیا رضی وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الاوزاعي في حديثه. دا لاندې حدیث کم نه روان دی کنه. ګوره حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد، دا محمد بن عمرو دی، محمد بن ابي عدي بن عمرو دا دی، دا صاحب چې کوم دی دا وې د هم څه اضافه کړل لاندې براش سپ امسکی یعنی صلات او دم الحیزه دم اسود يعرف دا الفاظ دي وی باغی کوم د سشته چې هغه د اوزاعي اضافه ته نږدې دي. مطلب د امام ابو داود در چې دغه اضافه هم نه ثابتو، دا د امام ابو داود رائے ده. د امام ابو داود د دې ټول باب مقصد دا دی چې بده کې محفوظ جمله مدقه ده چې دا وکله بیمار و رسول الله ورته دي ویل چې ان هذه ليست بالهيزه ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي، دا مقصد دی جی. حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش تخبل سند د سره نوایا دا هم مخکې ذکر کړو نو تر سره سند وایا. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد عيان بن عمرو قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش قال إنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف وإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان دا هغه اضافه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عن فاطمه بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم چې فاطمه بنت ابي حبيش بیمار وان رسول الله ورته ویل اذا كان دم الحيض فأمسكي عن الصلاة دا جمله پرېږ دا فإذا كان دم الحيض فأمسكي عن الصلاة کله چې د حیض وینه وانه مس پرېدا دا جمله معترضه ده فإنه دم اسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة دا تور وینه ده او معلومه وینه ده یعنی تور وینه یو عام تور ده یو د وینې تور رنگ دی بده سره پویږي چې دا بیماری ده. دا هغه حدیث ته چې دیتا ویل کېږي تمیز بالالوان چې جمهور قایلی چې زنده مستحاضی یو قسم ده ممیزه یو قسم ده ممیزه. البته احناف د ممیزه نه دی قائل، احناف او د امام ابو داود هم دغه رائے ده چې دا حدیث په اصل کې د محمد ابن عمر چې کوم حدیث ته چې بر ویل ابو داود صاحبو چې بده کې د اوزاعي اضافه ته شی نږدې دی دا د هغه اضافه ده په اصل کې دا اضافه د محمد ابن عمر دا د محمد ابن ابي عدي چې کوم شیخ دی محمد ابن عمر او دغه د ابن شهاب کوم شاګرد دی نو د بګی دا اضافه هم کړل. د امام ابن شهاب مخکې 9 شاګردان د لسم نمبر شاګرد شو نو د بګم دغه اضافه کړل چې دا کان د ملحیز د فین دم اسود يعرف. مخکې هغه نور ته وهم ویلو په دې د وهم اطلاق ونه کو پر د مقصد هم دار چې ګوره بره خو ذکر د چا د ام حبیبه بنت جحش دا خو د فاطمه بنت ابي حبيش ذکر دی ویګه په خبره باندې یو پکې دا فرق شو او بل دا چې د اضافه ورته ویلا جی. إذا كان الآخر متوازي وسلم فإنما هو عرق. جي. قال أبو داود قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا وی اول راته ابن ابي عدي د خپل کتاب نه د سویلو او ثم حدثنا به بعد حفظا بیره ورستو پیادو ویلې جی سویلې دي. حدثنا محمد بن
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه. قال أبو داود وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحرانية بحرانیه چې دریابي ویني دریابي مطلب دی چې ډېر ویني بحرانی دا معنا ده اذا رأت الدم البحرانیه فلا تصلي. نو دم بحرانی مطلب دا دم بحرانی مطلب دا چې دا د هیز وینه ده. ظاهره خبر ده چې د استحاض وینه کې او د هیز وینه کې فرق دی. د هیز وینه ډېره ده نو دې ته دم بحرانی وایي مثل البحر. جی وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. دا اذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل بس چې کله طهر ولیدو ولو ساعتا لږ وخت ولې نه دی یو ګنټه ولې نه ده نو دا طهر دی. جی مکحول وي په ښځو باندې خپل بیماري پټ پوهېږي په دې بیماري څه ته وایي او استحاضه دی په دې ځان نه پوهېږي. جی او دا وایي چې کله دا بیماري ختمه شي وسوارت صفرة رقیقة معنی چې دا وینه زیړه وګرځي نری وګرځي نو دا بیا استحاض دی بیا دې به غسل هم کوي او غسل هم کوي. جی قال ابو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المساعدة إذا أقبلت الحيض تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. جی قال ابو داود وروى يونس عن الحسن الحاجز إذا مد بها الدم تمسك بعدها. وروى يونس عن الحسن الحائز اذا مد بها الدم چې کله دې وینه راخ اوږده شوله تمسك بعد حیضتها یوما یومین په مستحاضه نو دا. جی وقال التيمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. قال التيمي فجعلت أنقص حتى دې تیمی د قتاده نه چې کوم حدیث ذکر کړی دی سوی اذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. وی کله چې د حیض نه دا وینه واوړي 15 ورځې نو قال التيمي 15 ورځو خبره وکړه بیا وی ما تاسو کو تیمی د قتاده نه چې کسلور شي کدرې شي کدو شي فجعلت انقص حتى بلغت يومين دور د خبر را ورسېدله دې ته استظهار وي. ګوره دلته کې د امام ابو داود مقصد دا دی چې امام ابو داود رحمه الله دغه خبره ذکر کوي چې کما د ابتدا کې وایي چې ان هذه ليست بالحيضه ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي د دې خبره اثبات کوي. دا لاندې چې اوس قال فلان قال فلان قال فلان ټول یا موقوفات دي یا مقطوعات دي او یا دا اقوال د دې اسلاف ذکر کوي. مطلب دا دی چې ګوره څوک تمیز بالالوان ذکر کوي څوک عبرت بالایام ذکر کوي څوک استظهار مطلب دا چې لږ وخت کې ردی بیماری راښکاره شي دغه طهر راغی او د هر یو پکې جدا جدا رائے ده مختلف آرا ذکر کوي او دا خپل مدعا مضبوطه ثابتول غواړي چې اصل خبرم هغه دا کم چې ابتداءً کې باب الحديث الباب ده ابتداءً. جی وقال إذا كان يومين فهو من حيضها وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك. جی وفي قال حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت دغه دا حمنه بنت جحش دام دومي حبيبي خور رسول الله خيني ده. جی قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره. تپوس مې ته کو خبرو مې هم. جی ووجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة. قد منعتني الصلاة وصوما منذ روزه نه پاتې کړې دي. جی وقال انعت لك الكرسبا زتا تجویز در کوم د کورسوب د لګولو مالوچ لګوا کپڑا لګوا فإنه يذهب الدم نه بدا کنټرول کوي. جی پدیم نکیږي. جی پتخذ سو مطلب د کورسوب د پاسه کپڑا هم تړه. جی دا وی چې دا هو د دینم زیات را انما اثج سجن ز په شړ باندې بیگم ډیر تیز وینه را نزي. جی رسول الله ته بیا دوه تجویز ورکړي دي چې بس دومره تیز وینه د نبی او را سورته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سامرک بامرين ايهما فعلت اجزاء عنك من الاخر. دوه تجویز در کومه چې کم دی وکړو نو د بل د بستر لپاره کافي کیږي. مطلب دا چې ستا اختیار نشي کوم باندې عمل کې او ان قویت علیهما فانت اعلم په دوانو باندې قادر نو ستا خو هدا به چې کم کیغه وګه. فقال لها ورته ویل اول خو یاد ساته ان هذه رکزه من رکزات الشیطان. شیطان لته ده د دې د هیز د رحم لته ورګي
نو دا بیماری دا ښځې سره دشمني ده. په دې کې شیطان ته څه پیدا چې ښځې له لته ورکوي، هغې ته دا پیدا چې دا زنانه به اوس روژې به نه نیسي، لمونځ به قضا کوي، په دې طریقه باندې به دا به ذکر نه کوي، عبادت به نه کوي. نو ظاهره خبر ده چې په دې کور کې بالماضي زیاته شوله. نو فتحیزي 6 ایام او 7 ایام په علم الله، ته شپږ ورځې یا اووه ورځې ځان بیماره ګڼه د الله په علم کې. دلته سوال ذهن ته راځي چې نبي علیه صلات وسلام ته د شپږو 2 ورځو خبرې وکړله. 2 وجې دي. یو وجه خو دا ده چې عام طور زنانو دغه شپږ یا ورځې بیماري عام طور باندې معمول لري. دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چونګې ښینه ده، د نبی علیه صلات وسلام ښینه ده او د زنانو د خویندو د ترور لوریانو تره لوریانو یو مزاج دی. د نبی علیه صلات وسلام د هغې خور د دې په نکاح کې د نبي علیه صلات نو هغه ته پته و چې د هغې د خور داسې بیماري ده، نو دی هم دغه شانې بیماري. او درېیمه دا ده چې دا معتادره په 6 او په 7 ایام کې دی صرف دغه دی دا لږ تحیر دی او طهارت دی. چېرې دا اصل کې دی ته ویل کېږي معتاده ناسیه. معتاده ناسیه دا چې عادت معلوم دی، خو دا فرق ورته نه دی معلوم چې دا و ده که شپږ ده. نو نبي علیه السلام وایي چې 6 او 7 مطلب دا چې که شپږ ده وکوه د هغه به ته په دې باندې پوه شي د الله په علم کې ده، خو بس یا شپږو ته بیماري وایه یا اوو ته ووایه و دې 2 کې یو یقیني دی. نو دا خو ستا بیماري شوله. ثم اغتسلي، بیا غسل وکړه. حتی اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت، چې پاکه شوې او ښه صفا شولې، نو بیا فصلي 23 لیله او 24 لیله دا شوله. وایي تر داسې وکړه چې 23 یا 24 ورځې بیا ته خپل منځونه جاري ساته او ایامها ګورې ورځې ورسره هم 24 غنټې وصومې او روژه هم نیسه بیا. نو که ستا شپږ ورځې بیماري ده نو 24 ورځې ستا استحاض شو، که ستا 2 ورځې بیماري ده نو 23 د استحاض شو. فإن ذلك يجزئ کې دا ستا لپاره کافي ده. وکذلك فافعلي في كل شهر كما تحض النساء وكما يطهرن میقات حیضهن وطهورهن. بس دغه څنګه چې عامې زنانه کې تم داسې کوه. اسانه خبره ورته وښودله. دا د معتادي حکم شو چې ایام العدد د دې حیض شو او باقي استحاض وګرځېدلو. څنګه چې مخکې مې حکم ویلی و دی حکم دی. اوس وإن یو خو دا شوله، یو مې د دقه وښودو چې روزانه به ته څه کار کې په میاشت کې به یو ځل غسل کې او 3 ورځې به غسل نه کې. د 3 ورځې د غسل نه کول مطلب دا نه دی چې ته به غسل بیخي کې نه، مطلب دا چې په تا فرض او واجب نه دی، فرض او واجب نه دی. دا جمهور رائے ده، دا جمهور رائے ده چې غسل لکل صلات واجب نه دی. غسل صرف او صرف هغه وخت کې چې کله بیماری لاړله. دا جمهور رائے ده. د امام احمد رائے ده چې غسل لکل صلات فرض دی. وروسته باب مستقل ذکر کوي چې هر مونږ لپاره به غسل کوي، یعنې 15 غسل به ورځې کوي. امام طحاوی ته منسوخ وي او جمهور وایي نه منسوخ نه دی. البته د هر مونږ لپاره غسل چې کوم حدیثو کې راغلی دی او د هغې مقصد دا دی چې په دې کې زنانه ته خیر دی، دا علاج دی یو قسم، او د علاج په طور باندې به غسل لکل صلات کوي. او واجب ولدا چې بس د بیماری نه پوتو باندې صرف غسل واجب دی. دا معنا ده. یو دا شو. دویم دا وایي وإن قویت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين وتجمعين بين صلاتين الظهر والعصر. یعنې څه کار کوه که په دې باندې قادر یې چې ماسپښین وروسته کې او مازدیګر رامخکې کې، ماسپښین وروسته کې مازدیګر رامخکې کې. څنګه چې احناف د جمع حقیقي نه دی قایل، احناف د جمع سوري قایل دي، د جمع سوري قایل دي احناف. اب چې دا به داسې وکړي جمع بین صلاتین به کوي، خو ماسپښین به ورته وروسته کې مازدیګر به ورته رامخکې کېږي. ماسپښین وروسته کول مازدیګر رامخ کول مقصد څه دی؟ مقصد د احناف دا وایي څنګه چې په بخاري کې د عبدالله ابن عمر روایت دی چې رسول الله به داسې کول چې کله به په سفر کې جمع کوله نو ماښام به وروسته کو، ماښام به رامخکې کو ورته. دا د بخاري روایت هم دی او دا د ابو داود. نو ماسپښین به د خپل وخت په آخر ټیم کې وکړي او مازدیګر به د خپل وخت په اول ټیم کې وکړي. نو ان صلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا باندې به عمل راشي. دواړه په خپل وخت کې وشول. دا د احناف رایه ده. یقینا اولاهم دا ده، یقینا اولام دا ده چې جمع سړی سوري وکړي. البته د جمع حقیقي گنجائش په حدیثو کې شته چې جمع حقیقي هم جایز ده. غوره صورت دا ذکر دی چې هلته به دا اوفق بالقرآن راشي چې ان صلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، او بل دا عزیمت شو او عمل په عزیمت یقینا اولا دی. د مولانا کشمیری رائے په دې کې ناشنا رائے ده. مولانا شان ورشاه کشمیری صاحب هغه وایي ما چې په حدیثو باندې څومره سوچ وکړو، وایي زما رائے دا جوړه شوله چې د مثل اول او د مثل ثانی او د شفق احمر او د شفق اسود په دې دوانو کې زما رائے وایي دا ده چې د ماسپښین حقیقي ټیم چې دی نو دا د زوال نه واخله تر د مثل اوله پورې دی. مطلب د مثل اول د اختتام او د مثلینو د ابتدا پورې دی. یقیني ټیم دا ماسپښین دی. او بیا د مثلینو نه واخله تر د غروب پورې دا د مازدیګر ټیم دی. زما رائے په دې کې دا ده.
اگر چې حنفي د په دې کې د حناف رای پرېښې ده د حناف رای خو همدغه ده چې د مثلینو پورې امام صاحب خو دغه رای ده چې د مثلینو پورې ده مازدیګر ټیم ماسپښین ټیم دی خو دلته کې داسې کار دی چې د مثل اول د اختتام پورې د ماسپښین ټیم دی او د مثلینو نه والا تر د غروب پورې د مازدیګر ټیم دی خو او بل طرف ته راځو ماښام ماستن لا چې یو شفق احمر دی او د هغې نه پس بیا شفق اسود دی اوس دلته کې داسې کار وشي چې د ماښام ټیم په اصل کې همدغې شفق احمره پورې دی څنګه چې جمهور وایي او د هغې نه اخو بیا د ماستونه ټیم شروع کېږي خو د یو شفق او د بل شفق په دې منځ کې دا ټیم شو او د یو مثل او د بل مثلین په دې منځ کې دا ټیم شو دا اصل کې د معذورینو دپاره دی او د مسافرو دپاره دی وایي پر خبر پوهېږئ تاسو که نه چې د مثل اول او د مثل ثاني په دې منځ کې دا کم ټیم چې دی د حنافو په نسبت خو دا هم د ماسپښین ټیم دی او جمهور دا د مازدیګر ټیم یادوي وایي زما رای دا جوړېږي چې دا د دوه مثلو په دې منځ کې دا ټیم دا د معذورینو دپاره دی لکه مستحضر شوله سلسل بول بیمار شو یا دایمي بیمار شو دا خو هم ټول عمر دغه شانې او دس ماودسو ته ګران دی غسلو ته ګران دی او بل طرف ته مسافر هم په دې وخت کې دا خپل منځونه کوي دا دوه ټیمو دا وخت مشترک شو بین ظهر والعصر او دقسې د ماښام د ماستون په دې ټیم کې د شفقینو دا ټیم چې کوم دی یو شفق او بل شفق د یو شفق او د بل شفق په دې منځ کې چې یو ته جمهور شفق وي او بل ته حناف شفق وي دا ټیم د معذورو دپاره د سلسل بول دپاره دایمي مرض دپاره د مسافر دپاره دی نو شان ورشاه کشمیري صاحب وایي چې دا مونځ چې کله کوي نو په دغه ټیم کې به وکړي یعنی د مثلینو منځ کې به مونځ وکړي او په ماښام او ماستن کې د شفقینو منځ کې به مونځ وکړي دا جواب بین صلاتین شو وایي اوس پوره کړه عبارت المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين صلاتين الفجر وتغتسلين معا او د سار د پاره جدا دي که د سار جامع صلاتین د ثابت وسومي او مرجم نساء ها که په دې باندې استا وسره سیدو جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي دا کار را ډیر زیات اعجب دی اعجب سمانا دا نو اعجب الامرين هذا ظاهر خبر ده چې هذا اسم اشاره ده مشار له ولا کم یو دی نو جامع صلاتین یعنی غسل صلاتین شو دلته کې دوه سيزونه شو یو غسل صلاتین دی غسل صلاتین او یو غسل واحد دی غسل لكل صلات خو تاسو وګورئ په دې کې غسل لكل صلات ذکر شو نه چې نه ذکر شوی نو د کتاب د حدیث ظاهر نه معلومیږي چې دا غسل لصلاتین مفضل شو خو مفضل علیکم یو دی نو مفضل علی دلته کې غسل لكل صلات نه جوړیږي بلکې مفضل علی بداشي چې په میاش کې یو غسل وکي میاش کې غسل وکي نو بیا بداشي چې وهذا اعجب الامرين نو اعجب په معنا د څه باندې شو د غوره باندې شو اعجب الامرين دا غوره دی ولی ځکه غوره دی چې په دې مخ کې خو په مفضل علی کې په ټول میاش کې یو غسل لې او په دې کې د ورځې درې غسل رالل نو په میاش کې درې 30 لچې په 3 کې ضرب ورکې نو لس کم سل غسل رالل 90 غسل رالل اعجب الامرين شو کنه اعجب الامرين په دې معنا باندې شو چې دا غوره دی په دې کې مشقت زیات دی او کوم عمل کې چې مشقت زیاتی باغې کې اجر هم زیات بعض علماء د دې مفضل علی اگر چې دلته ذکر نه دی خود ورستو ذکر دی نو بیا به دا معنا شي چې مفضل دلته کې غسل صلاتین دی او مفضل علی چې دی غسل لكل صلاتین دی نو ګوره اوس مفضل علی کې بیا 15 غسل رالل ځکه غسل لكل صلات 15 وخت دی او په غسل لصلاتین کې 3 غسل رالل نو ګوره یو 15 غسل دی او بل 3 غسل دی نو بیا به اعجب الامرين په معنا د اسهل الامرين باندې شي چې دا اسهل دی دا بلنا ځکه هغه کې 15 غسل ګران دی او د 3 غسل آسان دي نو هاذا مطلب دا ته به راځي دی چې هغه ګران یو دا خو آسان دی کوم د څه کو بیا چې غسل صلاتین کوا پوه شو خبره باندې او بعض علما به کې ناشنا ونه بل راي ویلې د بیان کوم غدا دا چې هاذا اعجب الامرين الي دا اعجب الامرين اعجب صيغه د اسمي تبذيل او په تبذيل صيغه کې نسبت د غیر ملحوظ نظری نو نسبت د غیر بس شي اعجب الامرين دلته جمع بین صلاتین ذکر کړي نو جمع بین صلاتین یو د چا د لپاره ده یو د مسافر د لپاره ده او یو د دې بیمار د لپاره شو دغه دوه سيزونه شو کنه یا د مسافر د لپاره ده یا د بیمار د لپاره ده نو یو طرف ته جمع بین صلاتین په سفر کې کیږي یو طرف ته جمع بین صلاتین په استحاض کې کیږي نو مفضل دا ده مفضل علی هغه حالت د سفر دی وای
بیا به دا معنا شي چې جمع بین الصلاتین په سفر کې جایز ده څنګه شوافی وي او جمع بین الصلاتین په حاضر کې د مرض په دوران کې دلته جایز ده په غوړه دار چې دلته وشو په غزه کې احتیاط وساتل شي دای معنا ده یو معنا دام شوی ده او ظاهر دا معلومیږي چې دا کم دوه توجیهات مخکې موکړل چې یا اعجب په معنا د اسهل باندې چې غسل کل صلات د مفضل علی شي او یا په معنا د اعجب د غوړه چې کله الته کې غسل په کل شهر کې یو ځل شي جی أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل خفق وقال قالت حملة وهذا أعجب الأمرين إلي لم يجعله قال النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام حملة قال أبو داود كان عمرو او دا کلام چې دی چې هاذا اعجب الامرين لي هم نه ورته چې دا ماته بس آسان دی بس او دا کلام بیا رسول الله نه دی بلکې دا هم نه به جایز دی چې دا راته وخت دی جی كان عمرو بن ثابت رافضي وذكره عن يحيى بن معين دا و چې قال ابو داود دا په عمر ثابت باندې هغه کوي چې دا رافضي او رجل سوء ناکار سړی دی ولکنه کان صدوقا فی الحديث خبرو کې رښتینی دی په دې خبره ځان پوهه چې شیعه راوي کله په سند کې راشي اې دا حدیث سند ضعیف دی کنه دی شیعه راوي راغی رافضي راغی نو د دې باره کې خبره دا چې امام ابو داود دا وایي چې ټیک د سړی خو خسړی نه دی ځکه رافضي دی چې رافضي دی خو خسړی نه دی خو دومره دی چې په خبرو کې رښتینی دی نو د شیعه راویان دا په صحیحینو کې مشته په نورو کتابونو کې مشته حدیث ځکه نه کمزوری کوي چې کله داغه نور تعدیل او توثیق شوی ځکه په شیعه مذهب کې دروغ ته جایز نه ویل کیږي یعنی په شیعه مذهب کې خو دروغ جایز نه دي کنه بل پرس کې په شیعه مذهب کې دروغ جایز وي نو بیا به موږ حدیث ضعیف ویل یو لکه څنګه چې په دې کتابونو کې راغلي پلانې خارجي دی داغي باوجود ته علما د حدیثونه اغستري ولې ځکه چې خوارج خو زمنګ نه پدې کې ډیر تیز دي چې ګناي کبیره ولا تکافر وای اخو بیخي دروغ د ګنا وای نو بیا خو پر روایت الحدیث ډیر محتاج په دې وجبانه کې خارجي دی او قبل خو چې داغه تصدیق کله راغی داغه توثیق کله راغی او تعدیل راغی بیا وا هغه قابل قبول البته امام بخاری رحمت الله علیه چې کله د دې قسم راویان حدیث ډیر محتاط دی هغه ته اصالتن علی هغه چرته اصالتن د خارجي نو یا مطلب د قدرین او یا د شیعه او رافضینا اصالتن پیژنې کنه چې ترجمه الباب د اثبات د برکم حدیث الباب دی پاره کې نه رالي بیا په متابعاتو کې اغراولي په متابعاتو کې لکه د امام بخاری رائے دا چې په خپل باندې هغه عنعنه ذکر کوي په اصالتن په حدیث الباب کې عنعنه او که عنعنه ذکر کوي نو داغه په نسبت باندې بیا فعلیه اللقاء راغلی وی چې رایود مرنه سره ملاقات شوی وکله کله به ته بداخ کاری شي چې امام بخاری حدیث هغه ستره په عنعنه ذکر کړی دی ملاقات نه ثابتو دا بچرته اصالتن نه بلکې دا په تبع کې راغلی په متابعت کې راغلی اصالتن هغه چې کله حدیث الباب ذکر کوي نو خامخا د خپل استاد سره ملاقات ثابت وي جی باب من روى ان المستحاضه تغتسل لكل صلاه دا مسلې نه ویني دي صرف ابو داود ما درته ویلو چې جدا مسلې ذکر کړې دي منډه به دا باب استو وای چې مستحاضه به د هر منځ لپاره غسل کوي صرف یو خبر به کې واوره دا د ابو داود رائے دا او دا رائے د امام احمد دا او امام احمد رحمت الله علیه چې کوم خبره کوي نو ابو داود اکثر د څه کوي چې داغه د مذهب د لپاره دلایل ذکر کوي موږ په ابتدا کې ویلو چې د امام ابو داود رحمه الله د کتاب د لیکلو بعض علماء وجه لیکل دي چې دا مستدلات الائمه ذکر کوي مستدلات الائمه چې کم را امام د کم حدیث استدلال کړی دی او کلک حنبلی دی په دغه د امام احمد مذهب بالکل به دلیل نه پرې داغه د لپاره دلیل بیانې خود جمهور رائے دادا چې غسل لكل صلات واجب نه دی د امام ابو داود رائے دادا او دا د احمد رائے دا چې غسل لكل صلات واجب دی فرض دی دینه به ثابت کی او جمهور وایي چې نه مخکې تاسو حدیث واوریدو چې یو ځل غسل پکې راغلی دی یو ځل واجب دی او دا کوم چې بار بار د غسل ذکر راغلی دی لكل صلات نو دا یا احتیاط دی یا علاج دی یا احتیاط دی یا څه دی علاج دی او بس وضو لكل صلات دا ضروري دی واجب دی جوایا قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه باستوفيت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا يوم فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء چې د وینې د سرواله د اوبو په سر باندې په مرکن کې بیلمبل مرکن تال توي خانت ته جی
وبه قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عن بصرته قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن ام حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني قال حدثني ليس بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت بهذا الحديث قالت فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. قال ابو داود قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن ام حبيبة بنت جحش وكذلك روى معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وربما قال معمر عن عمرة عن ام حبيبة بمعنى وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وابن معينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل. وبه قال حدثنا حدیث مطلب دی لم یقول ان النبي امرها مطلب دا موقوفات دي پرې کې مرفوع حدیث رانه غا مطلب دا دی امام ابو داود وی چې دلته کې کچا غسل لكل صلات کړی دا دعوت پیغمبر نه دی ویلي نو که پیغمبر ال مرفوع به واجب وي ودا مرفوع نه دی جی. قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي حدثني ابي عن ابن ابي زيد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انهما حبيبة الصحية 7 سنين فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وكذلك رواه الاوزاعي ايضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تغتسل لكل صلاة. وبه قال حدثنا حسن بن سري عن حدث عن ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان ام حبيبة بنت جحش استحيزت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث. ودل تراغه چې دلته مخکې ویل چې پیغمبر امر نه وکړ دلته سوې امرها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله امر کړی دی. ها دلته وزدارال چې نبی علیہ السلام امر کړی امرها بالغسل پیغمبر امر وکړو خو دلته کې مسله دار چې دلته مرفوع بشي خو الته ابن اسحاق متکلمن فيه دی په دې وجبانه غسل لكل صلاتنا دا فرض وته موږ نشو ویلې په کوم حدیثو کې چې مرفوع راغلی دی هغه کې راوي متکلمن فيه دی کم چې صحیح حدیث دی هغه موقوفات د صحابه دی په دې وجبانه غسل لكل صلات فرض د صحابي په عمل نشي ویلې کېده او یا په متکلمن فی حدیث باندې فرضیت نه ثابتېږي دا معنا ده جی. قال ابو داود ورواه ابو الوليد الطيالسي ولم اسمعه منه عن سليمان بن كثير بن زهري عن عروة عن عائشة. او دا به انقدام ذکر کړل په خپل باندې لم اسمع منه ما تنزلي جی. قالت استحيزت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث. قال ابو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل. ګور په دې کې امام داود دا وایي چې توضئي په کې هم راغی توضئي لكل صلاة نو او دس لكل صلاة په کې هم راغی جی. توضئي لكل صلاة قال ابو داود وهذا وهم من عبد الصمد. په دې باندې به تجربه وکړه چې دا وهم دی جی. والقول فيه قول ابي الوليد جی جی. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج د قول ابي الوليد مطلب دا چې غسل لكل صلاة د خدای معنا ده. ها حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة قال حدثتني زينب بنت ابي سلمة ان امرأة كانت تحرق الدم وكانت تحت عبد الرحمن. هلکه دا څوک چې خزه واوینه تتلل د عبدالرحمن خزه څوک ام حبیبه بنت جحش جی. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاة وتصلي. واخبرني ان ام بكر اخبرته ان عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ما يريبها بعد الطهر چې شک کې اچي د طهر نفس مطلب د باندې بیان وین روانه ده د باره کې څه ویلي دي انما هي او قال انما هو عرق او قال عروق نو که هي شنو عروق بشي کو هو شنو بیا عروق شي کنه جمع ده. قال ابو داود في حديث الاخير الامران جميعا قال ان قبلت فاغتسل لكل صلاة والا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي بن وابن باب من قال تجمع بين صلاتين وتغتسل لهما غسلا دغه مسله شولا چې یو قول بګی دا هم دې دا رايدا چې جمع بین صلاتين بکې او غسل بوله یو کې نو ورځي بدري غسل وږي څنګه چې نبی له سلام ته ویلو چې زوتا د دوه امر خیمه جی. باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا جی. وفي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيزت
امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت إن سهلة بنت سهيل استفيدت فأتت دا بل مستحضره لاله دا مخکې د هم نه ذکر او دا د بل مستحضره جی. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. فلما بدې کې محمد بن اسحاق راغلی دی ښا جی. فلما جاهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر. دا وتکل ګرانه شو بل کارو کې جمع بین الصلاتین کوا بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. قال ابو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي قال ان امرأة تستيقظ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها بمعناه. وبه قال حدثنا وهب بن بقية اخبرنا خالد عن سهيل يعني بن ابي صالح عن زهري عن عروة بن الزبير عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس جعفر خزوا جی. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيزت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس. فلم تصلي منذ بيخي پرې خدل سبحان الله منذ لې پرېګ دي مزبکې صرف ایام العز کې بدا مزبرګ دي جی. هذا من الشيطان لتجلس في مركن فاذا رأت سفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر. مطلب چې هغه سفرتن فوق الماء مطلب دا شو چې کله د بیماری ختم شوله او وینه کې تغییر راغی نو بیا د هغه نه پس بیا د استحاض په شانی مسکد مستحاضه په شانی جی. فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضا فيما بين ذلك ومنس کې دی او داس کې نو داس ضرورت راغی دا داس مطلب دا چې چرته غسل وشو او بیا او داس مات شو نو بیا او داس د کل صلات د لپاره کولای شي ورا چې د دوه منځونو د لپاره یو غسل وکړو بیا او داس په کې څه ضرورت راغی نو تتوضا فيما بين ذلك او داس بردون مس کې کله کوي ال به کوي کچرته مات شي دای معنا جی. قال ابو داود ورواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليه الغد امرها ان تجمع بين الصلاتين. قال ابو داود ورواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النخعي وعبد الله بن شداد. بس